بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو وطنوالو، زه ټول افغان ولس ته که هغه د دنیا په کوم ځای کې هم مشته دي د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. ګرانو وطنوالو، څنګه چې ما تاسو ته پیغام درلېږلی و چې زه به تاسو ته اسلام، جهاد او پاکستان اولنۍ برخه په موضوع باندې خبرې کوم، نو ځکه اوس زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما دا خیال و چې زه به نن تاسو ته په دې باندې خبرې کوم چې څنګه پاکستان د اسلام د پاک او سپېڅلي نوم د خپلو جنایتکارو دپاره استعمال کړی دی. خو د پاکستان جنایتکارۍ دومره زیاتې دي چې دا نننی پروګرام ما په دوه برخو کې تقسیم کړو. نن به زه تاسو ته په اولنۍ برخه باندې خبرې کوم او په راتلونکي شنبه باندې به زه بیا تاسو ته په دویمه برخه باندې خبرې وکړم. ګرانو وطنوالو، زه اول په دې خبرې کول غواړم چې د اسلام د پاک او سپېڅلي نوم په برصغیر هند کې څنګه په مختلفو وختونو کې د مختلفو اهدافو دپاره استعمال شوی دی. هر کله چې انګریزانو د هندوستان نه خپې را چاپېره کړې وي، نو په دغه وخت کې انګریزانو په هره مذهبي فرقه کې ځان له یو ایجنټ ساتلی و چې دې ایجنټانو به په خپلو مذهبي فرقو کې د انګریزانو په حق کې پروپاګانډه کوله. نو دغسې په مسلمانانو کې هغوی ځان له سید احمد چې بیا په سر سید احمد خان باندې مشهور شو خپل ایجنټ ساتلی و. دی په برټش ایسټ انډین کمپنۍ کې منشي و. د به د کمپنۍ ریکارډ ساتلو. د په کال 1855 کې د آیین اکبري په اردو کې ترجمه وکړه. نو مرزا غالب به ویل په دې مړ کار د ځان له هسې وخت ضایع کړی دی. مرزا غالب به دته د انګلستان سیب ویلو. خلکو به په دو پورې ملنډې کولې، په دو پورې به خندل چې دی په مسلمانانو کې د انګریزانو ایجنټ دی، خو سره د لوی ګیري د ده په شرم باندې هډو څه کار نه و. هر کله چې انګریزانو ته د دې خبرې ضرورت و چې په مسلمانانو کې هندوانو، فارسي او سیکانو کې دی اتفاق وي چې زموږ د کالونۍ د لاندې په قلاره ژوند تېروي، نو په هغه وخت کې به سر سید احمد خان خلکو ته داسې ویل چې زما دپاره د قوم مطلب د هندوانو او مسلمانانو یو قوم دی او دوی په یو خوره د انګریزانو د یو حکومت د لاندې ژوند تېروي، د دوی نفع او نقصان یو دی، نو په دې وجه دوی یو قوم دی. خو په هغه وخت کې د انګریزانو خلاف یو بغاوت شروع شو چې هغې ته د کال 1859 جنګي ازادي هم ویل شي. خو په دې بغاوت کې نه څوک هندو، نه مسلمان، نه سیک او نه فارسي، بلکې ټول د انګریزانو خلاف یوه ډبله شوي وو او ټول صرف او صرف هندوستانیان وو. د دې جنګ ازادۍ په وخت کې سر سید احمد خان د انګریزانو ډېر کومکونه کړي وو او د ازادۍ دې جنګ ته به سر سید احمد خان جنګ حرامزادګي ویل. د ازادۍ د جنګ نه پس په کال 1858 کې انګریزانو سر سید احمد خان ته د الهاباد په عدالت کې یو ډېره ښه نوکري یعنی دنده ورکړه. د دغه وخت پورې هندوستان د انګریزانو د برټش ایسټ انډین کمپنۍ په ولقه کې و. خو چې هر کله دا جنګ انګریزانو وګټلو، نو بیا د برطانیې استعماري دولت هندوستان راسن په خپله قبضه کې واغشتو. خو د ازادۍ د جنګ نه پس دغلته انګریزانو سره یو احساس پیدا شو چې موږ خو د هندوستان دا ټولې طبقې په دې وجه یو ځای ساتلې وي چې دوی به زموږ د دولت لاندې ټول په شریکه ژوند تېروي، خو په دې بغاوت کې خو دا ټول زموږ خلاف د یو سنګر نه جنګېدل. نو په دې وجه دوی هغه خپلې پخوانۍ پالیسۍ ته بیا مخه کړه، یعنی ډیوایډ اینډ رول، یعنی خلک په خپل منځ کې جنګوه او بیا پې حکومت کوه. نو انګریزانو په مسلمانانو کې سر سید احمد خان ته اشاره وکړه چې اوس په هندوانو او مسلمانانو کې نفاق پیدا کړه. نو چې کله سر سید احمد خان د بنارس گورنر شیکسپیر سره هغه ته کله مخامخ شو، نو هغه ته وایي چې زه په دې خبره مطمئن یم چې مسلمانان او هندوان چرته هم یو قوم نشي کېدی، ځکه چې د دوی مذهبونه جدا دي او د دوی طرز زندگی هم د یو بل نه جدا دي.
سر سید احمد خان یو مشر سړی و خو په شرم بالکل نه پوهېدو او نه په شرم سکار و او د انګریزانو په ایجنټۍ ورته ځان بالکل بدي نه ښکارېدو او ښه په ډاګه به د هغوی ایجنټي کوله خو اصلي خبره دا ده چې د ایجنټ سړي مثال د مومو د پوزې وي چې کوم اړخ ته تاوخې نو هغه طرف ته تاویږي بیا سر سید احمد خان ته د انګریزانو له اړخه اشاره وشوه چې اوس په مسلمانانو او هندوانو کې د ژبې په نوم نفرت پیدا کړه نو سر سید احمد خان هغه پروپاګنډه شروع کړه چې اردو کلتوري سیاسي د اشرفزادګانو او د مسلمانانو ژبه ده او هندي د هندوانو د لنډورو کوچرو خلکو ژبه ده نو دې خبرې هندوان ډېر زیات په کار کړل او هغوی په اردو ژبه پسې بدې ردې ویل شروع کړل او دغه شانتې د مسلمانانو او د هندوانو په منځ کې کرښه راښکودې شوه دا منافق او د انګریزانو ایجنټ سر سید احمد خان هم د پاکستان اتل او هیرو دی ګرانو وطنوالو خلک کوشش کوي چې په یو کاڼي باندې دوه مرغۍ ولي خو د انګریز بچي په دوه مرغو ګزاره نه کېدله نو دلته اول د مسلمانانو او هندوانو په منځ کې جګړې او فسادونه شروع کړل او بل اړخ ته د پښتنو بلوچو سندیانو او بنګالیانو ژبه هم اردو نه وه او دوی مسلمانانو نو د مسلمانانو په منځ کې هم د شر او د جګړې بوټې نال کړ او دغسې د سر سید احمد خان په ذریعه انګریزانو ټول ولس سره په خپل منځ کې وویشل او د اردو ژبې تحریک له د یو سماجي او سیاسي تحریک شکل ورکړو او د نفاق دا اور چې بل شو نو انګریزانو به ورته ښه لمن وخله حالانکه دا هندوان مسلمانان سکان او فارسي هغوی په زرګونو کاله یو بل سره ښه په مینه او خوشحالۍ اوسېدل چې په دې کې 300 کاله د پښتنو بادشاهي هم شامله وه د انګریزانو خو د مسلمانانو نه حکومت اغشتی و نو بیا د دوی د مسلمانانو سره دا دومره مینه ولې پیدا شوه انګریزانو چې کله د مسلمانانو نه حکومت واغشتو نو عربي فارسي او مذهبي مکتبونو باندې پابندي ولګوله او انګریزي ژبه سرکاري ژبه وګرځوله دلته په ولس کې یو عجیبه غونډه کې بېقراري پیدا شوه نو د هغې په عکس العمل کې په 13 د مۍ کال 1886 کې د دیوبند په کلي کې په یو ورکوټ جومات کې مولانا قاسم نانوتوي د انار د اونې د لاندې د یوې مدرسې بنیاد کېښوده چې یو پکې استاد و مولوي محمود او یو پکې شاګرد و چې نوم یې و محمود الحسن چې بیا وروسته د شیخ الهند په نوم باندې مشهور شو او د مدرسې بیا د دیوبند د تحریک شکل اختیار کړو د دې مدرسې خبر او پیغام د ځنګل د اور په شان په ټول هندوستان کې خپور شو په دې مدرسه کې به اصلي اسلامي قانون اسلامي تعلیم او د انګریزانو د کالونۍ خلاف درسونه ورکول کېدل نو دې خبرې انګریزانو سره ډېر فکر پیدا کو نو هغوی د دې دیوبند د تحریک خلاف د مسلمانانو یو بله ډله جوړولو دپاره ملا وتړله په کال 1889 کې هغوی سر سید احمد خان انګلستان ته وغوښتو او هلته د دیوبند د تحریک خلاف د یو بل تحریک جوړولو دپاره تیارې ونیولو سر سید احمد خان په کال 1900 کې د انګلستان نه واپس هندوستان ته راغی او د هندو مسلم اتحاد په ځای د انګریز او مسلم اتحاد دایي جوړ شو د به مسلمانانو ته ویل چې انګریزان اهل کتاب دي او دوی الله تعالی په موږ باندې مقرر کړي دي نو په دې وجه موږ مسلمانانو له پکار دي چې د دوی خپې مضبوط کړو سر سید احمد خان په علیګړ کې د محمدن اورینټل سکول بنیاد کېښودو چې ډېر زر کالج شو او بیا د یونیورسټۍ درجې ته ورسېدو په هندوستان کې اسلامي سکولونه کالجونه او یونیورسټۍ جوړېدل شروع شو د محمدن اورینټل کالج پرنسپل مسټر بیک شو چې هغه یو انګریز و خو د دې ټولو سکولونو کالجونو او یونیورسټیو دپاره یو کمیسیون جوړ شو چې په هغې کې 4 کسان وو یو دغه مسټر بیک دویم مسټر موریسن دریم مسټر ریلی او څلورم مسټر آرنلډو او دغسې د دیوبند د تحریک خلاف په کال 1815 کې د الیګل د تحریک بنیاد کېښودل شو خو د دیوبند د تحریک او د الیګل د تحریک په منځ کې بنیادي فرق څه و د الیګل د تحریک خلکو به ویل چې پکار ده چې د انګریزانو او مسلمانانو په منځ کې دې ښه تعلقات وي خو دیوبندیانو به ویل چې د مسلمانانو هندوانو فارسیانو او داسې نورو هندوستانیانو کې د ښه تعلقات او ښه اتفاق وي دوی به ویل انګریزانو زمونږ په هیواد باندې قبضه کړې ده دوی مونږ خپله کالوني جوړه کړې یو نو پکار ده چې دوی د هندوستان نه وځي د علیګړ
د تحریک خلکو به ویل چې درسونه دې ټول په انګلیسي ژبه کې شي، خو دیوبندیانو به ویل چې په علاقي ژبو کې دې درس ورکول کیږي. د علیګړ د تحریک خلکو به ویل چې مسلمان به د انګریزانو خلاف په هیڅ قسم تحریک کې حصه نه اخلي. د دیوبند د تحریک خلکو به خپل محصلین د انګریزانو خلاف د انګریزانو نه د ازادۍ لپاره تیارول. د اډیګل تحریک به د دوه قومي نظریې پرچار کولو او د دیوبند تحریک د دې دوه قومي نظریې سخت مخالفت کوو. غرض دا چې د دیوبند تحریک د اسلام د اصلي روح د خورولو او د ازادۍ لپاره جوړ شوی و. نو ځکه د مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علي تانوي، مولانا عبید الله سندي او د مولانا حسین احمد مدني پشان مذهبي او پقامین مشران پیدا کړل او د علیګړ تحریک د ایجنټانو تحریک وو. نو ځکه د عبدالرب نشتر او د خواجه ناظم الدین پشان قام خرڅه ایجنټان پیدا کړل. ګران وطنوالو، دغلته په کال په 1885 کې د انګریزانو نه په ازادۍ مینو خلکو د انډین نیشنل کانګرس بنیاد کېښودو چې هغې د هندوستان نه د انګریزانو د وتلو دپاره هلې ځلې شروع کړې. نو کله چې انډین نیشنل کانګرس یو سیاسي تنظیم جوړ شو او هغه به ورځ په ورځ په ولس کې خپلې خپې مضبوطولې، نو اوس انګریزانو سوچ وکړو چې د دیوبند د مذهبي تحریک په مقابله کې خو موږ ورته بل مذهبي تحریک د علیګړ په نوم باندې جوړ کړو. نو اوس د انډین نیشنل کانګرس د ګوند خلاف د مسلمانانو یو سیاسي ګوند جوړول پکار دي. نو بیا چې کله په 1 اکتوبر کال 1906 کې د علیګړ د تحریک مشرانو د سر سید احمد خان په مشرۍ کې د وایسرای لارډ منټو سره په شمله کې میټینګ و، نو په دې میټینګ کې د یو سیاسي ګوند د جوړولو فیصله وشوه چې د کانګرس د ګوند مخنیوی وکړي شي. او دغسې انګریزانو د دې علیګړ د تحریک د مشرانو په ذریعه په 13 سپتمبر کال 1906 کې په ډاکا کې د نواب سلیم الله خان په کور کې د آل انډیا مسلم لیگ بنیاد کېښودو چې یو شیعه سر آغا خان د هغې اولنی صدر وټاکل شو. د مسلم لیگ مرکزی دفتر هغه په علیګړ کې جوړ شو او بل دفتر فورن په لندن کې جوړ شو او د لندن د مسلم لیگ صدر سید ای علي هغه وټاکلو. په جولای کال 1909 کې مارلی منټو اصلاحات وشول چې مسلمانان به مسلمانانو له ووټ ورکوي او غیر مسلم به غیر مسلم له ووټ ورکوي. او دغسې انګریزانو خپله ګنده او د فساد نه ډکه لوبه شروع کړه. ګرانو وطنوالو، په کانګرس کې د هندوستان ټولې طبقې شاملې وي، یعنی مسلمانان، هندوان، سکان، فارسی او داسې نور. خو په مسلم لیگ کې به صرف مسلمانان وو. په کال 1919 کې د دیوبند مشرانو د نورو همخیال ګروپونو سره د جمعیت العلماء هند په نوم یو تنظیم جوړ کړو چې هغوی هم د انډین نیشنل کانګرس سره د انګریزانو نه د ازادۍ لپاره جنګ ته ملا وتړله. کانګرس او جمعیت العلماء هند د هندوستان وحدت او مسلم لیگ د هندوستان تقسیم غوښتو. ګرانو وطنوالو، په دغه زمانه کې په هندوستان کې تقریبا 4,000 واړه ښارګوټي یعنی ټاونز وو او په دې کې دا ټولې طبقې یعنی مسلمانان، هندوان، سکان، فارسی او داسې نور په پیړو د یو بل سره ښه په ورورولۍ سره ژوند تېروه او د دوی اقتصادي ګټې سره یو شانت وي او هغه یو بل سره شریک وي او هغوی بالکل د یو بل خلاف هیڅ قسم د مسلم لیگ د نفاق خبرو اورېدو ته تیار نه وو. نو دغه وجه وه چې کله په کال 1919 کې په هندوستان کې ټولټاکنې یعنی انتخابات وشول، نو مسلم لیگ په مسلمانانو کې د 4 نه تر د 6% پورې ووټونه واخیستل او یو ډیر شرمناکه ماته او شرمناک شکست یې وموندلو. خو چې کله په کال 1909 کې انګریزانو فیصله وکړله چې هندوستان پرېږدو خو ماتو بیا هم، نو بیا انګریزانو د اسلام پاک نوم په هندوستان کې د مسلمانانو د راجمع کولو دپاره استعمالول شروع کړل او دا کار هغوی د مسلم لیگ نه واخیستو. حالانکه هم دا انګریزان وو چې دوی په هندوستان کې واک اختیار د مسلمانانو نه اخیستی وو او دا هغه انګریزان وو چې دوی په اولني جنګ عظیم کې د لارنس آف عربیا په ذریعه منځني ختیځ یعنی میډلیسټ کې مسلمانان په برخو کې ویشلي وو او په ترکیه کې سلطنت عثمانیه هم دوی تس نس کړې وه او هم دا هغه انګریزان چې په یو مسلمان هیواد افغانستان 2 جنګونه ورتپل. خو اوس د انګریزانو د خپل ګټو په خاطر د پاکستان جوړولو لپاره د اسلام سره مینا پیدا شوله او دا کار هغوی د شرابي، کبابي، ملحد او د اخلاقو نه پریوتې بنده محمد علي جنانه واغشتو. ګرانو وطنوالو،
بل اړخ ته انګریزانو مذهبي مشران لکه مولانا شبیر احمد عثماني او مولانا ظفر احمد عثماني په دې کار واچول چې په خلکو کې دا پروپاګاندا وکړي چې که انګریزان د هندوستان لاړ شي او پاکستان جوړ نشي نو اسلام به په خطر کې شي او دا چغې وهل شروع شول چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله یعنی د پاکستان مطلب څه دی لا اله الا الله او دغه په کال 1990 وختم کې پاکستان د افغانستان هندوستان د بلوچستان د سند او د بنګالیانو په ځمکه باندې جوړ شو دوی به دا ویل چې پاکستان د هندوستان د مسلمانانو د لپاره جوړ شو خو د پاکستان نه زیات مسلمانان په هندوستان کې پاتې شو او دغه سي دوه قومي نظریه په هغه وخت باندې ختم شو چې په کوم ورځ باندې دا دهشتګرد ملک پاکستان په وجود کې راغی ګران وطنوالو پاکستان یو غیر طبي هیواد دی د نفرت په بنیاد باندې جوړ شوی دی د پښتانه بلوچ سندیان بنگالیان او پنجابیان په خپل مس کې تقسیم کړل خو چې هر کله پنجاب او بنگالي په مد باندې دوه ټوټې کړل نو د هغې په بدل کې د پښتنو بلوچو سندیانو او بنگالیانو علاقې د پنجاب کالونۍ کړې نو بنگالیانو خو په کال 1901 کې ځانونه آزاد کړل او اوس د پښتنو د بلوچو او د سندیانو نمبر دی چې د پاکستان نه ازادي واخلي ګرانو وطنوالو په پاکستان جوړولو کې د ټولو نه زیات نقصان مسلمانانو ته شو چې د هغوی طاقت په درو برخو کې ویشل شو او د پاکستان بدبخته او دا بدقسمته ولس دا بدبختی هر کال د فتح په هیڅ په 14 د اگست باندې نمانځي پاکستان د یو متنازع ملت په توګه زیږیدلی دی د مذهب د ریاست سره هیڅ تعلق نشته دا د هر چا خپله ذاتي عقیده ده چې هغه په ځان خدای پاک ته نږدې کوي خو په اصل کې د پاکستان د جوړولو دپاره د اسلام د پاک او سپېڅلي نوم استعمالول یو ډېر لوی سازش او ډېر لوی دوکه وه او نتیجه دا شوه چې 40 کاله لا تېر شوي نه چې د نیم نه زیات پاکستان په کال 1901 کې د هغې نه بنګلادیش جوړ شو اسلام پاکستان د تجزیې نه بچ نه کړی شو زه اوس دلته د یو دو خبرو وضاحت کول غواړم چې یو اسلامي حالت دی او بل اسلامي ریاست دی اسلامي حالت دا هغه حالت دی چې په هغې کې مسلمانان خپل ژوند کړه د اسلامي طور طریقو د لاندې تیروي او خپل ژوند د اسلام تابع بولي خو اسلامي ریاست هغه سیاسي وحدت دی چې ریاست سلطنت باچاهت یا یو هیواد د خپل ټولنو او د خپل ولس د قبول کولو لپاره اسلام د یو وسیلې په توګه باندې استعمالوي نو اوس مسلمانان په پاکستان کې هغوی په اسلامي ریاست کې ژوند تیروي او په هندوستان کې په اسلامي حالت کې ژوند تیروي په اسلامي ریاست کې مسلمانانو ته ویل کیږي چې د اسلام ترقی د اسلامي ریاست په حفاظت کې ده خو خبره د دې نه برعکس ده په سیکولر هیوادونو لکه په افریقا هندوستان کاناډا برطانیه او امریکا کې چې هغلته مسلمانان په حقیقت کې دي د هغه هیوادونو د قانون د لاندې خپل خبره خپ ازادي سره کولی شي او د هغه هیوادونو د اوسیدونکو سره یو شان حقوق لري لکه باراک حسین اوباما د امریکای رئیس جمهور جوړېدی شي خو په اسلامي ریاست کې لکه پاکستان کې څوک د دې متعلق تصور هم نشي کولی پاکستان لګیا دی او اسلام د خپل سیاست لپاره استعمالوي د پاکستان د جوړېدو نه پس چې کله پاکستان په کال 1920 په کشمیر ورغتلو د پاکستان فوج په سپینه جامه کې د جهادیانو سره په شریکه په کشمیر کې د خپل جنایتکارو لپاره پاغه باندې ورننوتو قیوم خان به د قبایلو لښکر ته ویل چې مال غنیمت تاسو او زمکه د پاکستان نو دا هغه وخت نه د پاکستان فوج او جهادي تنظیمونه د یو بل سره لاس لستوڼي دي او هغه سلسله د اوسه پورې جاری ده پاکستان نه صرف چې په خپل ځمکه د دهشتګردو او د جهادیانو د ګمارلو ځایونه لري بلکې که پاکستانیان په دنیا کې چرته هم هغوی ژوند کوي نو پاکستان د هغوی په ذریعه د جهادي او دهشتګردو تنظیمونو سره ښه مضبوطې اړیکې لري پاکستان جهاد او په نورو هیوادونو کې لاسوهنه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ محور ګرځولی دي چې مثال د افغانستان کشمیر او هندوستان کې جهاد او لاسوهنه ده فیصل شهزاد د نیویارک نه پاکستان ته راغی وزیرستان ته لاړو هلته ټریننګ وکړو او بیا نیویارک ته د جنایتکارو دپاره لاړو او هغلته ونیول شو د نړۍ د مسلمانانو په ټولنه کې باید چې د پاکستان په اړه په دې ډول ناورینونو کې بدلون راشي اوس دنیا ته د دې خبرې پته لګېدلې ده نو دنیا له پکار دي چې د پاکستان خلاف دی عملی قدمونه پورته کړی شي ځکه چې پاکستان د دنیا په وجود کې یو ناسور دی او د وجود په کومه حصه کې چې ناسور ولګي نو بیا هغه د وجود نه پرې کول غواړي
د اسلام په وجه پاکستان ډیر کوشش وکړو چې د پښتنو بلوچو سندیانو او بلوچانو قامپرستی په اسلام قامپرستی باندې بدل کړي او د اسلام او پاکستان په نوم دوی یرغمال کړی دي خو بنگالیان پاکستان په دې خبرو باندې دوکه نکړي شو او نه پاکستان کې نور قومیتونه نور پنجابیان خپل غلامان ساتل شي پښتون دی بلوچ دی او سندي دی ځانونه ورته په پاکستانی ولو باندې سپک ښکاري واکمنو اشخاصو په پاکستان کې اسلام او زموږ رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا غوی پاکو نمونو ته ډیر زیات نقصان ورسولی دی پاکستان د اسلام په نوم د پښتنو بلوچو او سندیانو کلتور ژبه او تاریخ تباہ او برباد کړو او نتیجه دا شوه چې د پاکستان قومیتونو د مرکز خلاف چې هغه د پنجاب په لاس کې دی خپلې د ازادۍ هلې ځلې شروع کړي دي او پاکستان به ډیر زر د دنیا د نقشې نه ورک شي خو بل اړخ ته پاکستان د پنجاب د کنټرول د لاندې د نورو قومیتونو قومي اقدار او ارزښتونه هم د خپل لاندې کړي دي نو هغوی د پاکستان د لاسه قصدن په دې خبره مجبور کړی شول چې دا نور قومیتونه مذهبي او جهادي تنظیمونو له لاس ورکړي او پاکستان په دې ډیر زیات خوشاله دي ځکه چې دوی بیا دا جهادیان او مذهبي جنونیان د خپل نیابتي جنگ لپاره افغانستان کشمیر او هندوستان کې استعمالوي خو دلته پاکستان یو بل لوبه هم وکړه چې په دې جهادي او مذهبي تنظیمونو کې دوی د پنجاب جهادیان هم وردننه کړل چې په دې ټولو جهادي او مذهبي تنظیمونو د پاکستان کنټرول وي او پاکستان په ښه طریقه د خپلو جنایتکارو دپاره استعمالولی شي د پنجاب آبادۍ ترقه او د پاکستان په حکومت مکمل کنټرول نور قومیتونه پوز لروستي دي او د پاکستان په اصلي معنو کې پنجابستان جوړ شوی دی پنجابیان د خپل صوبې پرابلمز د خپل صوبې مسلې نور صوبو ته ایکسپورټ کوي د فوج سیول ملټری اسټابلیشمنت په ذریعہ پنجاب نور صوبې د اسلام او پاکستان په نوم د پاکستان د وحدت سره په زور باندې راټینګ کړي دي او په دې کې پنجاب د نور صوبو په خلکو د هیڅ قسم ظلم تشدد او بربریت نه مخ نه اړوي پاکستان پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی ځکه د اوسه پورې په پنجاب کې یو هم داسې تحریک نه دی راوچت شوی چې هغوی دا ویلي وي چې موږ د پاکستان نه ازادي غواړو پاکستان اسلام دومره بدنام کړو چې پاکستان د اسلام په نوم د دنیا په چوراهه کې بربند ولاړ دی دنیا ورته ګوري او خاندي د پاکستان مذهبي انتها پسند د دنیا د مهذبو ترقی پسندو او جمهوری هیوادونو ته د نفرت په نظر باندې ګوري او په پاکستان کې فوج د فوجي ډیکټرشپ په ذریعہ او سیول خلکو د ډیموکراټک ډیکټرشپ په ذریعہ پاکستان له په دنیا کې ځای ورکړی دی او پکار ده چې پاکستان اوس د تاریخ یو حصہ جوړ شي د پاکستان د جوړېدو په وخت کې جنا د پاکستان گورنر جنرال جوړېدل غوښتل نو د هغه وخت د هندوستان آخري وایسرای لارډ ماونټ بیټن ورته وویل چې د پاکستان د گورنر جنرال خدا خو به تش په نوم وي ټول اختیار به وزیر اعظم سره وي نو جنا ورته وویل چې زه څه غواړم نو هغه به د پاکستان وزیر اعظم کوي او دا دغسې د پاکستان په تاریخ یو تور داغ پاتې شو جنا د پاکستان وزیر اعظم لیاقت علي خان هم وټاکلو او هغه کابینه هم وټاکله او چې کله به د کابینې میټینګ نو د میټینګ صدارت به جنا کولو حالانکه دا د وزیر اعظم کارو د جنا کار نو چې کله وزیر اعظم ډیر تنگ شو نو هغه استعفا ورکوله خو نورو کسانو ورته وویل لږ صبر وکړه ځان ترې نه خلاصو نو جنای بلوچستان کې زیارت ته ولېږلو بیا به جنا لیاقت علي خان ته خبرونه لیږل چې راشه خو هغه به نه تلو نو آخر جنا ورته خبر ورولېږلو چې ته خو نه راځې نو زه درځم بیا لیاقت علي خان زیارت ته راغی نو هغلته د جنا سره د لاهور یو ډاکټر و چې د هغه نوم و کرنل الهي بخش نو هغه وایي چې کله لیاقت علي خان د جنا اتاق ته ورنوتو نو جنا ورته ډیر پکار و او ورته وویل چې ما ډیر زیاتې کړې دي چې پاکستان مې جوړ کړی دی زه ځم او ګاندي ته وایم چې زمانه ډیره لویه غلطي شوې ده چې ما پاکستان جوړ کو خو چې جنا نور هم غوسه شو نو کرنل الهي بخش وایي چې ما لیاقت علي خان ته وویل چې مهرباني وکړه د جنا طبیعت ډیر خراب شو نو تاسو د هغه د اتاق نه وځئ نو کرنل الهي بخش وایي چې کله لیاقت علي خان بهر په کرسۍ باندې کېناست نو په ټک ټک په خندا شول او وی ویل چې بډے کو ابھی پتا چلا کہ پاکستان بنا کے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے یعنی بوډا ته اوس پته ولګېده چې د پاکستان جوړ کړی دی نو د ډېره لویه غلطي کړې ده او بیا فاطمه جنا هم ویلي وو چې کله لیاقت علي خان د جنا د اتاق نه ووتو نو ما ته جنا وویل چې د دې دپاره راغلی دی چې زما مرګ ته نورې څونه ورځې پاتې دي ګرانو وطنوالو دغلته جنا یو بله توره هم وکړه چې د هغه وخت د صوبه سرحد گورنر لارډ کننګم ته جنا وویل چې په صوبه سرحد کې
په جمهوری طریقه انتخاب شوی حکومت ختم کړه. نو گورنر ورته وی چې دا د دیموکراسي خلاف ده. نو جنا ورته ویل چې ماته به د دیموکراسي خبرې نه کوي. نو چې کله گورنر د صوبه سرحد حکومت د ختمول حکم ورکوه نو د پاسه پیوریکل چې دا ما د جنا په حکم باندې کړی دي. د جنا د عمل د صوبه سرحد چې اوس ورته خیبر پختونخوا ویل شي د پښتنو په زړونو کې یو ډېر زخم پرېښودلی دی چې هغه د اوسه پورې ښه زیات تازه او د نفرت نه ډک دی. پښتانه په پاکستان کې د یو درېمې درجې د وګړو په حیثیت ژوند تېروي چې څه د پنجابیانو نه پاتې شو نو دوی ته وروغورځوي. مثال د چین سره د سی پیک پروژه ده. پاکستان دا پښتانه قصدن یو اړخ ته وساتل او پاکستان د پښتنو د دې منځوي کېدو په وجه په دوی کې د مذهب په نوم جهادي تنظیمونه جوړ کړل چې هغوی د پاکستان لپاره جهادیان او ځانمرګي تیاروي او پاکستان هغه په افغانستان کې د جنایتکارو لپاره استعمالوي. د دې نه علاوه پاکستان د دوی نه بل کار هم اخلي. په پاکستان کې چې کوم په ازادۍ مین تحریکونه او یا خلک دي نو هغوی په هم د منځ نه وړي. د صوبه سرحد د حکومت د ختمولو نه پس 9 میاشتې لا تېرې نه وې چې جناب د سند حکومت هم ختم کړو او بیا چې کله جناب د پنجاب حکومت ختمول غوښتل نو پنجابیان ورته منځه ګوته وښودله چې سوال نه پیدا کېږي او دغسې جناب خپله لکۍ راغونډه کړه. د هغې د پاسه حیران کېناستو او پنجابیانو جناب ته خپل حیثیت وښود چې څه درته پنجابیان وایي هم هغه به کوې. په کال 1948 کې جناب وویل چې روسیان بلوچستان کې سازش کوي نو ویې ویل چې اسلام ته خطره ده او چې اسلام ته خطر ده نو پاکستان ته خطر ده او دغسې د جناب په حکم د پاکستان فوج په بلوچستان ور وختو او په یو آزاد مملکت بلوچستان قبضه وکړه. ګرانو وطنوالو، په یو هیواد کې مذهب او سیاست سره یو ځای کول نه یوازې د سیاست لپاره خطرناک دي بلکې هغه هیواد هم د تباهۍ سره مخامخ وي لکه چې څنګه د پاکستان سر کېږي او وشول. د یو کال نه کم وخت کې جناب چې پاکستان د هندوستان د مسلمانانو لپاره د جمهوریت هیواد په توګه جوړ کړی و د جمهوریت ارزښتونو نه خلاف وګرځېدو او چې چا به سخت احتجاج کوو نو هغه به د اسلام په نوم او د پاکستان په نوم یا په جیلونو کې اچول کېدل او یا به قتل کېدل. د پنجاب نه علاوه د پاکستان نور قومیتونو ویل چې زموږ د ژبې، د کلتور، د تاریخ، د اقتصاد او د سیاسي پیژندګنې د حفاظت وکړی شي خو پنجاب دې خبرې ته په هیڅ حالت باندې هم تیار نو. په پاکستان کې پنجابیان د هغو خلکو نه نفرت کوي چې کوم خلک د خپل ژبې، د خپل کلتور او د خپل تاریخ سره مینه لري. لہذا د کلتور، د تاریخ او د ژبې لحاظ سره د پاکستان نه نر جوړ شو او نه ښځه. د پاکستان ذهنیت د برطانوي استعمار د کالونیلیزم ذهنیت دی. د فوج او سیول ملټري اسټابلیشمنټ په ذریعه پښتانه، بلوچ او سندیانې د جبر د لاندې وساتل. نو په دې وجه په پاکستاني ټولنه کې دوه ښکاره ډلې پیدا شوې. یو ډله د پاکستان د آرمي سیول ملټري اسټابلیشمنټ او د جهادیانو ده او دویمه ډله د پښتنو، بلوچو، سندیانو او د اقلیتونو ده او دا دواړه ډلې هر وخت د یو بل نه په مختلف لور باندې روانې دي او پاکستان ته اوس پته نه لګي چې په کوم تاخ کې اګې واچوي. او دغه وجه ده چې د پاکستان د جوړېدو نه پس فوراً د پاکستان نه د آزادۍ قوم پرست تحریکونه شروع شول. د جناب د مر نه پس هغه چې په ځای د دې چې جمهوري ادارې پرېښودې نو هغه زورواکې ادارې پرېښودې چې د اوسه پورې د هغې په وجه په پاکستان کې یوه اداره هم جوړه نه شوه او نه د پاکستان فوج او سیول ملټري اسټابلیشمنټ دا ادارې جوړېدو ته پرېښودې دي. هر کله چې لیاقت علي خان اعلان وکړو چې اسلام د پاکستان سرکاري مذهب شو نو د هغه وخت د پاکستان وزیر قانون جوتندرنات منډل په اکتوبر کال 1950 کې کلکتې ته وتښتېدو او هغلته سیاسي پناه واغشته. په کال 1954 کې گورنر جنرال غلام محمد د سند قانون سازه اسمبلی ماته کړه او دلیل دا ورکړو چې جناب د صوبه سرحد اسمبلی ماتول شي نو زه هم دا کار کولی شم او زه هم د سند اسمبلی ماتول شم. د پاکستان سیاستدانانو له اسلام یو ډیره ښه وسله په لاس باندې ورغلې ده چې کله هم غواړي نو د دې وسلې نه کار اخلي. بل اړخ ته چې کله په کال 1955 کې اسرائیل، برطانیې او فرانس په سویس کانال یعنی سویس په نهر باندې حمله وکړه نو بحیثیت د یو مسلمان هیواد په کار خدا وه چې پاکستان د مصر مرسته کړې وي خو د اسلام په نوم ډېر جوړ شوی بې شرمه پاکستان د اسرائیل، برطانیې او فرانس مرسته وکړه. د مختلفو منصوبو د دهشتګردو ټریننګونو د هغوی د ګمارېدلو د مقامي او بین المللي توریزم په لور د پاکستان ټول لارې صرف
او صرف د جهاد په لور باندې روان دي. د پاکستان دا خیال وو چې اسلام به د قوم پرستۍ ځای ونیسي او دا به د پاکستان د شناخت او د حفاظت وسیله وګرځي. خو د پاکستان دا خیال په هغه وخت کې صرف یو خیال ثابت شو چې پاکستان په کال 1901 کې دوه ټوټې شو. د پاکستان فوج او اسټابلیشمنت مذهبي تنظیمونو سره لاسونه ورکړل چې په مشرقي پاکستان کې د بنګالیانو قوم پرستي د منځ نه یوسي او بیا د ډورن دواړو غاړو ته د پښتني جذبات مړه کول غوښتل. خو په دواړو کې ماته وخوړه. بنګالیان جدا شو او پښتانه به ډېر زر د خپل پلارنیک وطن د افغانستان سره شامل شي. پنجاب 50% بنګالیانو له خپل حق ورنکو نو 15% پښتنو ته او 9% بلوچستان له به خپل حق ورکړي. البته پښتنو او بلوچ لای د غلامۍ حق ضرور ورکړي دي. د هیواد بهرنۍ پالیسی دغه هیواد په تاریخ او جغرافیا پورې اړه لري. خو د پاکستان خو نه تاریخ ته او نه جغرافیا. نو پاکستان خپل بهرنۍ پالیسی په ایډیالوژي یعنی په نظریه پورې تړلې ده چې هغه نتیجه ورنکړه. پاکستان چرته هم یو قوم جوړ نشو. پاکستان او یا کال پس هم په خپل قومي شناخت پسې ګرځي. پاکستان د مختلفو قومیتونو نه په پاکستان کې انکار کوي او وایي چې موږ یو پاکستاني قوم یو چې دا یو ډېره لویه دوکه ده. پاکستان د مذهب په نوم جوړ شوی دی. نو په دې وجه د دولت په کارونو کې د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې د قوم پرستو په شناخت کې د هندوستان او افغانستان په کورونو معاملاتو کې په لاس وخنه کې د پاکستان چې څونه مذهبي تنظیمونه دي د هغوی په دې کې ډېر لوی لاس دی. د پاکستان فوج او سیور ملیټري اسټابلیشمنت په پاکستان کې سیکولر قوم پرست او ډیموکراټیک قوتونه د خپل طاقت لپاره ډېره لویه خطر ګڼي او دا د پاکستان د فوج او د مذهبي تنظیمونو لپاره د یو موټی کېدو یو ډېر ښه بنیاد پیدا کوي. په دې وجه د پاکستان فوج د ملک د سیاست په طاقت کې راسن مداخله کوي. د پاکستان فوج وایي چې موږ د اسلامي ایډیالوژي د شناخت او د هندوستان او افغانستان سره د سرحداتو حفاظت کوو. د هندوستان او د افغانستان سره د سرحداتو جګړه د پاکستان د فوج او د سیول ملیټري اسټابلیشمنت لپاره یو ډېر لوی خطر ده. د مذهبي نظریې په وجه پاکستان د هندوستان سره جګړې ته دوام ورکوي. دغسې دا نظریه د قوم پرستو او په ازادۍ مینو د پښتنو او بلوچو د تحریکونو د منځ د وړلو لپاره هم استعمالوي. د پاکستان فوج او د پاکستان څومره چې مذهبي تنظیمونه دي د پښتنو او د بلوچو قوم پرستي د هغوی قومي کلتور تاریخ د پاکستان د سلامت لپاره ډېره لویه خطر ده. نو په دې وجه د پاکستان ټوله ټولنه په برخو کې تقسیم ده. د پاکستان ایډیالوژي داخلي او بهرني اړخونه دواړه لري. د اسلام ایډیالوژي د ملک دننه پاکستان فوج سیول ملیټري اسټابلیشمنت او عدلیه د پښتنو او بلوچو په ازادۍ مین جګیالي د منځ نه د وړلو لپاره استعمالوي. ځکه چې د دوی سره دایره ده چې که نن دي او که سبا دي دا خلک زمونه جدا کېږي او پاکستان به تجزیه کېږي. او د ملک نه بهر دا ایډیالوژي د پاکستان د اقتصاد او د مال د لوټلو لپاره د هندوستان او د افغانستان سره د ځمکې جګړه هم په ګوته کوي چې د دې په وجه د پاکستان فوج سیول ملیټري اسټابلیشمنت او عدلیه چې د هغوی جیبونه ښه ډک وي. د پاکستان بهرنۍ پالیسي دا ده چې پاکستان به خامخا د بل چا مخالفت کوي. دغه وجه ده چې د پاکستان د خپلو ګاونډیانو سره لکه د هندوستان سره د افغانستان سره او د ایران سره همیشه تعلقات خراب وي. په مذهبي جنونیت کې زیږېدلی پاکستان په دې مجبور دی چې دی به د افغانستان او د هندوستان خلاف جهاد ته لمن وخي چې د منځ نه لاړ نشي. نو په دې وجه که بین المللي ورورولي دا تمه کوي چې پاکستان به د جهاد نه د انتحار پسندۍ نه د بنیاد پرستۍ نه او د توریزم نه لاس واخلي نو دا د دوی ډېره زیاته خامخالي ده. توریزم، انتحار پسندي، جهاد او بنیاد پرستی د یو ملت د کمزورۍ په نتیجه کې منځته راځي او پاکستان کې خو د سره ملت شته نه نو هغه به څنګه د جنایتکارونه لاس واخلي. ګرانو وطنوالو، زه په آخر کې تاسو ته یو ډېره اهمه خبره کول غواړم. دا ډېره په غور سره واورئ. خدای دې نه کړي که عربیانو اسلام پرېښودو نو بیا به هم هغوی عربیان پاتې. خدای دې نه کړي که ترکیانو اسلام پرېښودو نو بیا به هم ترکان پاتې شي. که دغه شانتې ایرانیانو اسلام پرېښودو نو بیا به هم ایرانیان پاتې شي. خو که پاکستانیانو اسلام پرېښودو نو څه به پاتې شي؟ هېڅ نه. نو په دې وجه صرف او صرف حل یې دا دی چې پاکستان تجزیه سي، بله لارې هېڅ پاتې نه ده. اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زموږ د پلار نیکه ګران او خوږ وطن د اباسین تر د اموي پورې لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.